دې قبر کې دی، غلط صورت دا دی چې علین کې دی یا سجین کې دی. نو منکرین د عذاب قبر یعنی د عذاب قبر د صحیح صورت نه منکر ان شاء الله چې په دې خو به یقین راغلی وي چې د عذاب قبر د صحیح صورت نه منکر دي کنه. عقاید علماء اسلام تاسو چاته ما کتاب ورکړو چې د حواله تی نه ولیکه تا ته مې درکړو صراحتا نه ولیکلی چې د جسم ته ثواب او عذاب نشته لیکلیو کنه یو ځنه شل ځنه هم ډیر لیکلی. نو ګوره ما درته ویلي چې د پنځپیریانو یو نوم دی پنځپیری پښتانه خو ورته دا وایي، پنجاب کې نوم دی مماتی پتری چتروړي. دوی ځان ته څه وایي اشاعت التوحید و سنت. د عقیدې په اعتبار د منکرین د عذاب قبر دي، د صحیح صورت د عذاب قبر نه منکر دي. مختصر دا صحیح صورت د عذاب قبر دا دی چې په دې قبر کې عذاب دی، دوی وایي دې قبر کې نه دی علین یا سجین کې دی. صحیح صورت دا دی چې د انسان ته ثواب او عذاب قبر دی. انسان روح مع الجسد الدنیوي ته وایي او دوی وایي نه روح مع الجسد الدنیوي دته ثواب او عذاب نشته بلکې روح مع الجسد المثالی ته دی. نو دا منکرین د عذاب قبر دي، د صحیح صورت د عذاب قبر نه منکر دي. نو چې منکر دي د دوی په سلمونځ مکروه تحریمی دی. خو شوي پنځپیریانو په سلمونځ مکروه تحریمی دی. دلیل واوره علامه بدر الدین عینی رحمه الله الحنفی نوم خو موریدلی دی، د کتاب نوم یې څه دی عمدة القاری، د بخاری شرحه، د بخاری شرحه د عمدة القاری. په دې عمدة القاری کې داسې فرمایي من انکر الحیات فی القبر وهم المعتزلة. څوک چې په دې قبر کې دې انسان ته د عذاب نه منکري د حیات نه منکري دا څوک دي معتزله. نو په دې قبر کې دې جسد ته د حیات نه معتزله منکر دي. پنځپیریان منکر دي کنه دا معتزله شو. حواله وګوره عمدة القاری کتاب المناقب باب مناقب ابي بکر شپږم جلد دی 601 نمبر صفحه ده. دا خو ثابته شو چې دا معتزله دي کنه. حیات فی القبر نه څوک منکر دي معتزله. معتزله عربی کې نوم دی، پنځپیری پښتو کې نوم دی. پنځپیری د حیات فی القبر نه منکر دی. پوه شئ په دې قبر کې د حیات نه پنځپیری منکر دی او عمدة القاری کې څه وایي معتزلی منکر دی. نو پنځپیری معتزلی شو. او د معتزلیانو په باره کې د محمد انور شاه کشمیری فتوا ده په اکفار الملحدین 38 نمبر صفحه کې فرمایي من صلى خلف المعتزلی يعيد صلاته. د معتزلی پسې چې چا لمونځ کړی لمونځ دې بیا راوګرځوي. معتزلی نوم په عربی کې دی، پنځپیری پښتو کې دی. نو من صلى خلف المعتزلی چا چې د پنځپیری پسې لمونځ کړی یعنی د منکر د حیات قبر پسې نو يعيد صلاته دې لمونځ راوګرځوي. ما سره یو کتاب دی تاسو ځان ته والئ عذاب قبر کی صحیح صورت کی منکر کا شرعی حکم تاسو ته ما خودلې په دې کې 22 فتوی را نقل کړي دي د غټو غټو مدرسو د صدر د مدرسې فتوا هم پکې شته چې د حیات د پنځپیری په سلمون مکروه تحریمی دی. په دې پوه شئ 22 فتوی پاغي کړي. مولانا یوسف لدیانوی شهید آپ کے مسائل اور ان کا حل د کتاب نوم اوریدل دی. په دې کې فرمایي څلور فتوی په یو ځای لیکلي دي داسې د پنځپیریانو په باره کې لیکلي. وہ میری اکابر کے نزدیک گمراہ ہے. یو اس کی اقتداء میں نماز پڑھنا جائز نہیں دے. دعا اس کی تقریر سننا جائز نہیں دے. دری اس کے ساتھ کسی قسم کا تعلق جائز نہیں دے. څلور وړې ولیکل دي. آپ کے مسائل اور ان کا حل تخریج شدہ اول جلد 299 نمبر صفحه ده. فرمای څلور فتوی د پنځپیری په باره کې ورکړي. وہ میری اکابر کے نزدیک گمراہ ہے. پښتو باندې دا زموږ د اکابر په نس گمراهان دي. اس کی اقتداء میں نماز پڑھنا جائز نہیں. د دوی په اقتداء کې لمون نه دی جائز. اس کی تقریر سننا جائز نہیں. د تقریرونه اوریدل هم نه دي جائز. اس کے ساتھ کسی قسم کا تعلق جائز نہیں. هیڅ تعلق ساتل ور سره جائز نه دي. حواله مو اوریدا آپ کے مسائل اور ان کا حل تخریج شدہ جلد اول صفحه 9. عقیده خرابه ده. د دې وجه نه چې فاسق دی. خلف صلوا خلف كل بر وفاجر. فاجر پس لمونځ کوي شي دا کوم ورځ د ثوابي ملمانه ماته راغلی پرونو کا غبل ورځ نو هغه د هند علاقي مشران خلق دي او نمونه هم درته وسواخ لمخ مناسب بنئ. دلته ما سره ملمانه راغلی ورته ناسو د ثوابي دي کې دې شي وس الته زما درس اوریم
شاهدې ته راوستي شو وای شراب خور دي الته خانان دي هغه سیم کې خلک لامبي دي خو ته پاس د پاچایانو زیاده خلک پکې لامبي نو دلته وای شراب خور دي دا د پنځپیرانو مشر طيب معتزلی نه دی وای دا دی بیٹک تراوړو خلکو شراب بوتلونه یې خو د بیٹک تراوړو نو هغوی د حیا د وجه نظر زر بوتلونه لاندې کړه میز لاندې چې مولا راغلو وای دا پګړې لري کړه چې زه پښتون یم مولا نه یم کینې شراب سکي نعره تکبیر مولا خنزیر مولا مولا خنزیر مولا مولا خنزیر مولا نو ګورئ خبره داس ده کوي دا هغه کلی والا موږ ته څلور عادلان څلور کسو عدالت چې راغلي وو 3 علما او 2 حاجي صاحبانو 15 کسو نو په هر تقدیر د دې وجه نه موږ نه وایو زه بش شراب اجازت دی ورته ورکړو چې زه مولا نه یم پښتون یم شراب سکي خو دا خو ځان ته خبره ده خو عقیده ده عقیده آپ کے مسائل اور ان کا حل پوه تخریج شده په دې کې دا لیکلي دي اوس یو مهم اعتراض درته د فکوم دا تبلیغي حضرات چې دوی په اسانه پچا د چا په خلاف فتوا نه ورکي دا نرم خلک دي خو دویم دا فتوا ورکړي چې د پنځپیرانو په سیمون نه کیږي ګوره د ریوند د تبلیغي مرکز امام چې د مولانا محمد جمیل دته د یو جماعت امام د پنځپیرای د مقتدیانو ورته ویلي چې تا په سیمون نه کیږي نو خو ټول تللی ریوند ته د جامع اشرفي ته ټلیفون کړی دی چې پنځپيري په سیمون کیږي کنه کیږي هغه ورته ټلیفون کې فتوا ورکړي چې نه کیږي نو بس د ورته ویلي چې زه د امام لري کوي بل امام ځان ته منتخب کوي دا فتوا نیټ کې شته www BAH او NAFMEDIA کام دا په نیټ کې وایي دلته دا فتوا شته پوه شئ زه په انګریزي سم نه پوهېږم خو په دغه شی دی دا سپیلنګ یې ویلی شم احناف میډیا کام خو بس په دې باندې که ته اعتراض وکړي اکثره په تاسو دا اعتراض کوي چې ستاسو یو کتاب دی فتاوی حقانیه اول جلد دی 313 نمبر صفحه ده هلته لیکلي دي چې دا پنځپیریان سونیان دي دوی په سیمونځ کېږي فتاوی حقانیه درته پیش کوي نو ګورئ خبره واورئ دا فتاوا علماء دیوبند مرتبه کړې ده لیکن متاسفانه دا فتاوا ټیک ده د علماء د دیوبند ده خو ګوره په دې کې د یو مولا فتوی شته دی د هغه نوم دی مفتی محمد یوسف ټولو فتوی باندې خبره نه کوو دا د یو مفتی فتوا نه ده فتاوا نه ده چې یو مفتی پکې خپل فتاوا را جمع کړي لکه فتاوی فریدیه د مفتی محمد فرید رحمه الله فتاوی دي صحیح ده دا د یو مفتی فتوی ټولې نه دي د مختلفو مفتیانو فتوی دي نو په دې کې دا یوه مفتی په دې کې چې دی مفتی محمد یوسف مو دا مودودي او د مودودي نظریاتو دفاع به کوله د همدې وجه نه د دارالعلوم حقاني نه خارج کړی و دارالعلوم حقاني نه ایستلی و دا فتوا پکې ده پوه شوئ دا د مفتی محمد یوسف فتوا ده پکې ده علاوه له دا چې په فتاوی حقانیه کې بیا په کتاب العقاید کې د نورو مفتیانو فتوا وګوره هلته د حیات النبي او د سماع النبي عند القبر واضح الفاظ موجود دي چې دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده نو خلاصه دا چې د دوی په لمونځ نه کیږي نو لمونځ اهم عبادت ته تعصب خو نه کوو کنه موږ ته څوک تنخوا راکوي چې موږ دا حق بیانو بلکې خطر راته شته او څه فایده پکې نشته دنیوي فایده اخروي الله نه امید لرو که الله پاک نیت سم کړي د ټولو نیت الله پاک سم اوس حیات الانبیاء کې خبره روانه وه حیات الانبیاء کې تاسو ته ما ویلو چې زمونږ او د مماتیانو په مابین کې دوه دروغجن اختلاف دي یو صحیح اختلاف دی یو دروغجن اختلاف دا دی چې پنځپیریان عوامو ته دوکه ورکوي او په دوکه کې عوامو ته څه وایي مونږ یادی وای دوی د وفات النبی صلی الله علیه وسلم نه منکر دي مونږ د وفات النبی صلی الله علیه وسلم نه یو منکر پیغمبر علیه السلام باندې وفات واقع شوه دی خو بعد الوفات ورته الله حیات ورکړي دی بعد الوفات ورته الله ژوند ورکړي دی زمون خبره په حیات بعد الوفات کې ده دویم دروغجن اختلاف دوی خلکو ته په ذهن کې دا ورکړي چې د اهل سنت والجماعت چې کوم دي دا دیوبندیان وای دوی پیغمبر علیه السلام ته ادنا حیات ثابتوي او موږ وای رسول الله صلی الله علیه وسلم ته
اعلی حیات ثابتو. دام دروغجن اختلاف ده. دوی وایي چې موږ روح په جسم مثالی کې اچو او جنت ته بیایو. موږ وایو روح په جسد عنصری کې ده او دا کوم ځای کې چې پیغمبر علیه السلام دفن دی دا د جنت ټوکړه ده. روضة من ریاض الجنت ده. په تیر درس کې موږ یو آیات پیش کړو کنه، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. ما درته ویلو چې شهید ته بمن نه وای، پیغمبر علیه السلام شهید ته نو مړ ورته مو وایا، دی جسد ته مړ مو وایا. صحیح ده. او دارنګي چې شهید مړ نه دی نو پیغمبر علیه السلام په دلالت النسم ثابتېږي چې پیغمبر علیه السلام مړ نه دی، په عبارت النسم په دلالت النسم چې پیغمبر علیه السلام په دې قبر کې مړ نه دی. پوه شئ. دویم دلیل قرآنی دلیل، الله پاک فرمای وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله التواب الرحيم. الله پاک ګناګارانو ته داسې طریقه وښودله چې کله تاسو نه ګناه وشي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راشئ او د الله نه بخښنه وغواړئ او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ووایئ چې د الله نه درته بخښنه وغواړي. کم کس چې دا کار وکړي الله پاک به توبه قبوله کړي او بخښنه به ورته وکړي. خدا خو آیات شو. اوس علما فرمایي چې د وفات نه وروسته پیغمبر علیه السلام چې ژوندی و خو صحابه به ورغله ورته به ویلي چې موږ ته د الله نه بخښنه وغواړه. اوس د وفات نه وروسته قبر ته ورشه او پیغمبر علیه السلام ته ووایه چې یا رسول الله ما ته د الله نه بخښنه وغواړه. پوه شوئ. نور الايضاح مع مراقي الفلاح او کتاب الاذکار للنووي 115 صفحه، زبدة المناسک حضرت گنگوهی 609 صفحه. د ټولو د دې آیات کریمه لاندې دا لیکلي دي چې اوس د پیغمبر علیه السلام قبر ته ورشه او پیغمبر علیه السلام ته ووایه چې یا رسول الله ما ته د الله نه بخښنه وغواړه. کله چې تاسو حج عمرې ته لاړ شئ نو هلته په یوه ستنه یو شعر لیکلی دی. شعر داسې دی: یا خیر من دفنت بالقاع اعظمه فطاب من طيبهن القاع والاكم نفسي الفداء لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. تفسیر ابن کثیر د دې آیات لاندې دا شعر لیکلی دی چې د پیغمبر علیه السلام قبر ته ورشه ورته ووایه چې ما ته د الله نه بخښنه وغواړه. و یو اعرابي راغی. تفسیر ابن کثیر لیکلی دی، تفسیر در منصور لیکلی دی، تفسیر مدارک لیکلی دی د همدې آیات لاندې. یو اعرابي راغی د پیغمبر علیه السلام قبر ته ودرېدو او داسې ویلې: السلام علیک یا رسول الله، سلام دی پتا اے د الله پیغمبره، سمعت الله یقول ما د الله نه اورېدلي دي چې داسې آیات نازل کړی دی ولو انهم اذ ظلموا انفسهم تر اخره د آیات تلاوت کوي. بیا څه وایي؟ وقد جئتک مستغفرا لذنبی، زه تا ته راغلی یم د خپلې ګناه بخښنه غواړم. مستشفعا بک الی ربی، ته الله ته پتا باندې الله نه خپل مستشفعا طلب د شفاعت کوم پتا باندې د الله پاک نه، یعنی ته الله ته سفارشي ګرځوم، شفیع دی ورته ګرځوم. دا یو ویلی او د دې نه وروسته بیا دا شعر ویلی: یا خیر من دفنت بالقاع اعظمه، ای هغه بهتره ذاته چې ته په دې ځای کې خښې. فطاب من طيبهن القاع والاكم، ستا د خوشبویه جسم پر راتللو سره ځمکه خوشبویه شوه. نفسي الفداء لقبر انت ساکنه، زما نفس چې دغې قبر نه قرباني چې په کوم کې ته اوسېږي، کوم کې چې ته اوسېږي. خاص ساکن، اوس ساکن کې درته خبره کوم. نفسي الفداء لقبر انت ساکنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. په دې قبر کې عفت دی، سخاوت دی، په دې قبر کې کرم دی. نو د دې واقعي راوي عتبي دی، هغه فرمایي چې ما ته خوب راغلو، د اعرابي خو لاړو خو زه وده شم. پیغمبر علیه السلام ما ته په خوب کې وفرمیل چې یا عتبه الحق الاعرابیه، اعرابي پسې ورشه فبشره زیره ورته ورکه ان الله قد غفر له، چې الله وبخلو. دا واقعه تفسیر ابن کثیر را نقل کړی دا، اعتراض یې پې نه دی کړی، دا د دې تحسین دلیل دی. خلا اوس درته ساکن کې خبره کوم. همدا شعر چې دی زه خو حج عمرې ته نه یم تللی، خو ما تپوس کړی د قوي علماونه، هلته په یوه ستنه باندې دا شعر لیکلی شوی دی. دغه شعر چې دا اوس درته ما تلاوت کړی: یا خیر من دفنت بالقاع اعظمه فطاب من طيبهن القاع والاكم. نو ګوره دا د مدینې منورې په یوه ستنه لیکلی، نه په دوو ستنو لیکلی شوی، په یوه نه دی، په دوو ستنو لیکلی شوی دی.
په دې شعر کې د ساکنو لفظ دی. ساکن اوسیدونکي ته وایي او اوسیدونکي دا ژوندی وي. د ساکن کلمه په عربی کې ژوندي ته استعمالېږي. نو د مدینې منورې پښتنو دا شعر دی او په دې کې د ساکنو لفظ دی او ساکنو ژوندي ته استعمالېږي. دا د حیات الانبیا دلیل دی چې پیغمبر علیه السلام په دې قبر کې ژوندی دی او د اوسنۍ د سعودي حکومت دام د حیات الانبیا قایل دی ځکه د مدینې پښتنو دا شعر لیکلی دی او د آیات کریمه هم د حیات الانبیا دلیل دی. اصل کې مسله دا ده چې دلته د دې شرک او د بدعت ډیره مقابله چې ده هغه مولانا حسین علي الوانی رحمه الله کړې ده. پنځپیریان چې دي دوی وایي موږ د حسین علي الوانی رحمه الله میشن چلو. اخو دیوبندي وکنه وای ګوره موږ د هغه میشن چلو. نوم خو زده کړو. نوم څه دی؟ حسین علي الوانی. شاه منصور بابا هم د شاګردو او پنځپیر مولانا صاحب هم د شاګردو. ټیک ده. حسین علي الوانی پنځپیریان وای دا زمونږ امام دی خو په دروغ وای. زه به د عبارت درته پیش کړم چې دې څه وای پنځپیریان څه وای. حسین علي الوانی رحمه الله امدا واقعه را نقلی. دا ما چې د عربي واقعه درته ذکر کړه دا واقعه را نقلی په خپل کتاب اخرنی کتاب دی. دا واقعه پکې لیکلې ده او دا واقعه د صحابه د اعتماد سره را نقل کړې ده. وګوره تحریرات حدیث باب قضاء الحاجه بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم 914 نمبر صفحه. دا د اخیرنی تصنیف دی د حسین علي الوانی رحمه الله او په هغې کې دا واقعه ذکر کړې ده او د دې تحسینی کړی دی. نو دا د حیات الانبیا دلیل دی. بیا د بدی هغوی اعتراض کوي وای دا خو د اعرابي واقعه ده د بانډچي عمل دی او د بانډچي عمل ته اعتبار نه. اعرابي راغلی دی او دا شعرونه ویلي دي. جواب دا دی چې زموږ استدلال یوازې د اعرابي د عمل نه دی بلکې د حضرت علي د تایید نه دی. حضرت علي د دې تایید کړی دی. بعضې دا اعتراض کوي چې د دې اعرابي صحابیت نه دی ثابت. جواب دا دی چې د حضرت علي خو ثابت دی که نه. زموږ استدلال د حضرت علي رضی الله عنه د تایید نه دی. بل اعتراض پنځپیریان دا کوي چې قبر ته ته ورځې او ورته وایي چې یا رسول الله ما ته د الله نه بخښنه وغواړه نو خو د فیصلو دپاره هم قبر ته ورشه که نه. د اختلافاتو دپاره د پنځپیریان او دیوبندیان دې لاړ شي هلته قبر ته چې پیغمبر علیه السلام یې فیصله هم وکړي چې بخښنې دپاره ورځې چې یا رسول الله ما ته د الله نه بخښنه وغواړه خو د دې دپاره هم ورشه چې یا رسول الله په دې مسأله کې موږ ته فیصله وکړه. د اختلافي خبرو د فیصلو دپاره هم ورشئ که نه. جواب دا دی چې موږ تحریفات نه کوو د ځان نه تفسیرات هم نه کوو. د ولو انهم اذ ظلموا د دې په تفسیر کې مفسرینو لیکلي دي چې د دې حکم تر قیامته پورې پاتې دی او د فلا وربک لا یؤمنون حتى يحکموک فيما شجر بینهم د دې لاندې هیڅ تفسیر هم نه دی لیکلي چې د فیصلو دپاره هم هلته ورشه او فیصلې هم تر قیامته پورې کوي. نو تفسیرو ته به رجوع کو. د دې آیات په تفسیر کې د دیوبندیانو تفاسیر چې څومره دي او اکابرو تفاسیر وګوره د نورو مشرانو د اسلافو ټولو دا لیکلي چې د دې حکم تر قیامته پورې دی چې قبر ته ورشه او ورته ووایه چې یا رسول الله ما ته د الله نه بخښنه وغواړه. او د فلا وربک لاندې هیڅ مفسر نه دي لیکلي چې د وفات نه وروسته قبر ته ورشه او د فیصلې مطالبه ترېنه وکړه. آیاتونه خو نور هم ډېر دي. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. مفتی شفیع صاحب د دې آیات په تشریح کې لیکي چې پیغمبر علیه السلام تر قیامته پورې په دنیا کې دی او ژوندی دی. صحیح ده. او رسالت تر قیامته پورې باقی دی. په قبر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند او تر قیامته پورې د پیغمبر علیه السلام د رسالت بقا د دې خبرې دلیل دی چې دا امت به تر قیامته پورې د عذاب نه په امني. معرف القرآن کې مفتی شفیع صاحب د دې آیات لاندې حیات الانبیا لیکلی دی. څلورم یا ایها النبی ان ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا. د دې آیات لاندې په معرف القرآن کې مفتی شفیع صاحب حیات الانبیا لیکلی دی. دارنګه وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. د دې آیات لاندې ډیرو مفسرینو حیات الانبیا لیکلی لکه تفسیر مظهری د دې آیات لاندې وګوره. همدارنګه تفسیر عثماني د دې آیات لاندې وګوره او دارنګه د مفتی شفیع صاحب تفسیر معرف القرآن د دې آیات کریمه لاندې وګوره چې د پیغمبر بیبیانې کونډې نه دي ځکه پیغمبر علیه السلام په قبر کې ژوندی دی او ژوند ډیر قوي دی. آیاتونه خو ډیر دي. واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا.
د دې آیات لاندې محمد انور شال کشمیری رحمه الله په مشکلات القرآن کې لیکلي دي چې یستدل به علی حیات الانبیاء، دا د حیات الانبیاء د پر دلیل دی. حدیث درته یو پیش کوم. عن انس بن مالک قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، د حضرت انس بن مالک رضی الله عنه نه روایت ده. هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون. الانبیاء، انبیاء جمع د نبی ده، او نبی چاته وای روح ته که جسد ته که دواړو ته شابه. الانبیاء، انبیاء جمع د نبی ده، او نبی روح مع الجسد ته وای. نو دا روح مع الجسد، احیا جمع د حی ده، او حیات حقیقی هغه د روح مع الجسدی. فی قبورهم، علین او سجین کې قبر نشته، دا د پنځپیران واسي واهیات دي. قبر دلته پزمکه کې ده. فی قبورهم زمکه کې دا جسم یصلون، المنز کوي، المنز دا جسم کوي. هر لفظ وای چې دا جسم ژوند دی. الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون، څلور لفظ دي کنه، څلور واړه وای چې دا جسم د پیغمبر علی السلام ژوند دی، دا روزه مبارکه کې چې کوم جسم دی. ګوره څلور واړه لفظ د دې حدیث وای. الانبیاء، انبیاء جمع د نبی ده، او نبی یوازې روح نه دی، یوازې جسد نه دی، بلکې روح مع الجسد دی. احیاء جمع د حی ده، حقیقی حیات د روح مع الجسدی. فی قبورهم، علین او سجین کې قبر نشته. قرآن او حدیث کې نه دی راغلی، دا د پنځپیرانو منګړتې خبرې دي. قبر دلته پزمکه کې دی. فی قبورهم، او پزمکنی قبر کې جسم. فی قبورهم یصلون، المنز کوي، المنز څوک کوي؟ جسم کوي کنه. دا څلور وړه الفاظ وای چې دا جسد د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند دی. خو شوي دا حدیث صحیح دی. امام بیهقی رحمه الله دا حدیث په متعدد طرق را نقل کړی دی او استدلال ترې نه کړی دی. امام تقی الدین السبکی، حافظ ابن حجر، امام حیثمی، مولا علی قاری، امام سمهودی، د دنیا علما دي ټول دا را نقل کړي او صحیح ورته ویل دي. صرف یو اعتراض پنځپیریان دا کوي چې امام ذهبی په دې حدیث اعتراض کړی دی. د اعتراض خلاصه دا ده چې د دې حدیث الراوی حجاج ابن الاسود مجهول دی. امام ذهبی فرمایي، او د مجهول والد دلیل دا ده چې د دنه روایت کوون کې صرف یو کس دی، مستلم ابن سعید. مستلم ابن سعید. نو دا څوک پکې مجهول دی؟ حجاج ابن الاسود. دغه حجاج ابن الاسود مجهول دی. دلیل د مجهول والی څه دی؟ د صرف یو شاګرد دی، مستلم ابن سعید. جواب دا دی چې نور محدثین د امام ذهبی رحمه الله سره په دې خبره کې متفق نه دي. حافظ ابن حجر عسقلانی د هغه محدثینو نمونه ذکر کړي دي چې د حجاج ابن الاسود نه روایتونه کړي دي. هغه داسې وایي د حجاج ابن الاسود یو شاګرد جریر ابن حازم دی، بل شاګرد حماد ابن سلمہ دی، بل شاګرد روح ابن عباده دی. درې و آخرون جمع ده، اقل د جمع درې دي. نو درې دا شپږ شو کنه. وای شو نو شپږ کسو ترې نه روایت کړي دي. لسان المیزان دویم جلد 150 نمبر صفحه ده. خود دې حجاج ابن الاسود د حالات ولاندې وګورئ. د دې لاندې لیکلي شپږ شاګردانی ورته ذکر کړي، اقلن شپږ، آخرون اقل جمع ما درته حساب کړه. درې خو نمونه یاد کړي: جریر ابن حازم، حماد ابن سلمہ، روح ابن عباده و آخرون اقل د جمع درې دي. صحیح شو. نور احتمال د زیادت پکې شته. نو د کم راوینه چې دوه راویان روایتو کې هغه مجهول الذات نه وي او د دنه د شپږ ما درته ثابت کړو، دا څنګه مجهول الذات شو؟ خو مجهول الذات نه دی، مجهول الوصف هم نه دی، دا ثقه دی. حافظ ابن حجر د لوی محدثینو نه د توثیق را نقل کړی دی. د امام احمد ابن معین، ابن حبان، ابو حاتم د ټولو د په باره کې ویلي دي چې ثقه ورجل صالح. نو بالکل صحیح حدیث دی. بس صرف پنځپیریان دی د پیغمبر علی السلام د حدیثونه په دې بانو ځان نه خلاصي، ځکه دا ډېر خطرناکي بانی دي چې حدیث دی د مزاج نه خلاف ته ورته بانی ګوري. یو اعتراض دا کړی دی چې الازرق ابن علی الحنفی ابو الجهم صدوق یغرب، وای دا حدیث غریب دی. ازرق ابن علی الحنفی صدوق دی خو غریب حدیثونه بیانوي، خو تاسو ته ما ویلي د بخاری اول حدیث هم غریب دی، اخر هم غریب دی. صرف یو اعتراض پنځپیریان دا کوي، لکه دا د پنجاب یو کارغه دی، نو هغه وای دا حدیث د قرآن نه مخالف دی. قرآن کې وای راغلی دی انک میت، قرآن کې راغلی انک میت، او دې حدیث کې څه راغله؟ الانبیاء احیاء.
جواب دا دی چې په انک میتون کې د پیغمبر علیه السلام سره د مرګ وعده ده او دا وعده پوره شوه. زمون خبره په حیات بعد الوفات کې ده. موت پې راغلی دی خو خبره په چا کې ده؟ په حیات بعد الوفات کې ده. ابو العز مې یو اعتراض واورېدو چې پیغمبر علیه السلام ته میت ویل دا خو څه ګستاخي نه ده. ځکه ګستاخي نه ده چې د یو سیکنډ دپاره خو میت ته منې که نه، د یو سیکنډ دپاره زه مرګ خو یې څکلی دی که نه، نو د یو سیکنډ دپاره میت منې که نه منې. ټیک ده، موږ خبره په حیات بعد الوفات کې د مرګ یې څکلی دی. ګستاخي هلته راځي چې ژوندي ته مړی ووایي. دا طالب دی وده ناست زه ورته ووایم چې طالبه سبق ولې نه زده کړې، څه مړی خو نه یي، نو دا به څومره بیا شاته خفه وي چې ګوره ما ته ژوندی یم او ما ته مړی ویلي. ژوندي ته چې مړی ووایي دا ګستاخي ده، مړي ته چې مړ ووایي دا ګستاخي نه ده. هغه یو سیکنډ یې مرګ څکلی دی، یو سیکنډ ورته میت ووایي دا ګستاخي نه ده، خو ژوندي ته چې مړی ووایي دغه ګستاخي ده. پیغمبر علیه السلام په دې دنیا کې ژوندی و، مړی ویل ورته ګستاخي ده که نه ده؟ عالم الدنیا کې ژوندی و، نو عالم الدنیا کې چې څوک ورته میت وایي دا ګستاخ دی. عالم البرزخ کې مو ژوندی دی، نو په دې ژوندي ته چې مړی وایي دا ګستاخي ده. د عالم الدنیا په اعتبار که بیا میت ورته وایي ټیک دی، خو د عالم البرزخ په اعتبار به ورته میت نه وایي. دویم اعتراض دوی دا کوي چې په دې حدیث کې داسې راغله الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون. حدیث په یاد زده کړئ، 15 کاله عبادت نه ډېر ثواب لري. پیغمبران ژوندي دي او په قبر کې لمونځ کوي، نو دوی اعتراض کوي چې قبر خو د عبادت ځای نه دی. عبادت خو په عالم الدنیا کې کیږي، عالم البرزخ کې خو عبادت نه کیږي. نو تاسو ورته جواب ورکړئ چې ګوره عالم البرزخ کې تکلیفي عبادت نه کیږي، او دا عبادت د پیغمبرانو په قبر کې دا تلذذي دی. تلذذي عبادتونه په عالم القبر کې کیږي، په برزخ کې کیږي، په جنت کې کیږي. جنت ته چې الله پاک بوزي او میوه وخوري، نو واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین، الحمد لله رب العالمین عبادت ته کنه ده، او په جنت کې به دا عبادت کوي. دارنګه په جنت کې به وایي الحمد لله الذي صدقنا وعده، ګوره عبادت ته په جنت کې به کوي. دارنګه وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن وحزن حزن، ګوره دا په جنت کې کوي کنه. قاری صاحبانو ته په جنت کې الله وایي ارتقي اتلو ورتقي، قرآن لولو خیجه. د اخیری آیات سره ستا د اوسېدو ځای دی، قرآن به ملته لوستلی کېږي. نو خلاصه دا چې دا تلذذي عبادتونه هلته شته. دا یو حدیث. دویم حدیث درته پیش کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ما په 3 نمبر کې لیکلی دی. 3 نه اووم حدیث دی ښه، 144 نمبر. نور حدیثونه ډیر دي، دا ټول حدیثونه بیا ځان سره ګورئ. ګوره زه درته سند وایم، پنجپیریان وایي دا حدیث منګړت دی، د دې وجې نه وایو، د دوی د مزاج نه خلاف دی. زه سند وایم، پنجپیری دي راشي دا سند کې دی اعتراض وکړي. قال ابو الشيخ في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الرحمن بن أحمد الأعرج حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي من بعيد أعلمته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې زما د قبر په خوا کې په ما درود شریف وای زه ډایرک اورم، او څوک چې د لری نه په ما درود شریف وای ماته ملائکه را رسي. جلاء الافهام في فصل الصلاة والسلام على محمد خير الانام. پیغمبر علیه السلام فرمایي چا چې په ما باندې زما د قبر په خوا کې درود ویلې زه په خپل بلا واسطه اورم، او چا چې د لری نه په ما درود ویلې نو ملائکه ما ته را رسي. د دې حدیث د بیهقي سند ما درته ونه ویلې، د ابو شیخ سند مې درته ویلې. د بیهقي په سند کې یو راوی د محمد ابن مروان السودي الصغير. پنځپیران په د یو 2-3 پاڼې اعتراضات را نقلوي، 3 پاڼې نه زه درته 10 پاڼې اعتراضات در کوم. دا د اسماء الرجال کتابونه چې څومره دي دا ټول وګوره، 10 پاڼې هم د دې نه جوړېږي. خو دا سند درته زه نه وایم دا د بیهقي. زما په سند کې دا راوي راغلو
محمد ابن مروان سودی الصغیر، دا خو پکې بالکل را نغلو. ما چې درته کوم سند پیش کړو د دې اول راوی د ابو شیخ الاصبهانی 309 کې وفات شوی دی. تذکرة الحفاظ کې فرمای احد الاعلام او ثقه ورته ویلي. دویم راوی چې ما درته حدیث پیش کړو، دویم راوی چې دی عبدالرحمن ابن احمد الاعرج، د ثقاهت وګوره په تاریخ اصبهان کې دویم جلد 133 صفحه کې. دریم راوی چې دا ما درته کوم پیش کړو د حدیث، دریم راوی الحسن ابن صباح دی، الاعلم بسنتي ورته خلق وایي. څلورم راوی چې درته ما ذکر کړو ابو معاویه دی. ابو معاویه نوم محمد ابن حازم دی، دا د سیاست مرکزی راوی دی او ټول محدثین د تصدیق کوي او توثیق کوي. پنځم راوی درته ما امام اعمش پیش کړی دی، د نوم سلیمان ابن مهران الاعمش دی، شقوس شیخ الاسلام ورته خلق وایي. او شپږم راوی ابو صالح ما درته ذکر کړو، د نوم زقوان دی، لقب السمان او الزبات دی، دا د سیاست او مرکزی راوی دی. امام احمد فرمای من اجل الناس وافقههم. نو دا ډیر ګوره ټول راویان ثقه شو کنه. نو پیغمبر علیه السلام فرمای چا چې زما د قبر په خوا کې په ما درود ویلي زی ډایرک اورم، او چا چې د لری نه په ما درود ویلي د ملائکو په ذریعه ما ته رسیږي. سند هم زده کړو، کتاب کې وګورئ د دې په باره کې، د دې حدیث په باره کې د دې مماتیانو یعنی د منکرینو د عذاب قبر مشر طیب طاهری لیکي دا روایت موضوعی او منګړت ده. مسلک الاکابر د 40 نمبر صفحه. مولوی خان بادشاہ مماتی لیکي وای دا حدیث موضوعی او منګړت ده. البرهان الجلی 133 صفحه کې لیکي. نیلوی لیکي دا حدیث ضعیف ده. مقالات نیلوی دریم جلد او 350 نمبر صفحه. پنځپیرانو په دې حدیث باندې ځان بيخي حد نه وستل ده. نو بهر تقدیر دا د احادیثو منکر دي. نو احادیث تاسو بیا په احقاق الحق کې ګورئ، اته او نه ډیر زیات احادیث دي. خدای یو حدیث در تاخير کې وایم، اتم نمبر حدیث د ابو هريره رضی الله عنه نه روایت ده. سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو اوریدلی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا ينزلن عيسى ابن مريم. خامخا او خامخا دو ظلمي خامخا ویلي، یو د لام معنا ده بل د نون معنا ده. خامخا او خامخا عیسی علیہ السلام براش اماما مقسطا عادل امام وي، وحكما عدلا عادل حاکم وي. فلا يكسرن الصليب، دا به صلیب ماتي ضرور، دا به د عیسویانو سره مقابله کوي، صلیب به ورته ماتي. ولا يقتلن الخنزير، خنزیر بم قتل کوي، دا به د يهوديانو سره مقابله کوي. ولا يصلحن ذات البين، د خلکو په مابین کې به صلح کوي. ولا يذهبن الشحناء، د خلکو عداوتونه به ختمي. ولا يعرضن عليه المال، ولا يعرضن عليه المال، دته به خلک مال پیش کی، دا به نه قبلي. د يهودو او د نصاراو مقابله وکړه. صفدر سے فرمایي د دوی مقابله یوازې وکړه، صلیب مات کړو، خنزیر قتل کړو. اوس د پنځپیرانو د وابیانو مقابله کوي. ثم لئن قام على قبري، بیا که زما قبر تراغه فقال ویلی یا محمد لاجیبنه، خامخا او خامخا پیغمبر علیہ السلام وی زب جواب ورکوم. عیسی علیہ السلام په عقیده کې ژوندې شو، محمد علیہ السلام هم جواب ورکړو. دا د ژوند دلیل شو کنه شو. مسند ابي يعلى رقم الحديث تشبق زر 500 امام هيثمي فرمای رواه ابو يعلى ورجاله رجال الصحيح. امام حاکم وی هذا حدیث صحیح الاسناد. نو ګوره بالکل صحیح حدیث دی. او په اخر عمر کې پنځپیران یو اعتراض دا کوي چې د لری نه په څومره موده کې پیغمبر علیه السلام ته درود ور رسول شي. موږ دلته درود وایو، په څومره ټیم کې مدینه منورې ته رسیږي؟ جواب دا دی چې الله اعلم، بس الله ته پته ده چې په څومره ټیم کې ور رسي. الزامان به زه پنځپیرانو ته وایم چې په اوګو باندې چې کومې ملایکې ناستې دي او لیکل کوي، نو دا لیکل په څومره موده کې کوي او په څومره موده کې اسمانونو ته وړي. فما هو جوابکم فهو جوابنا. دوی وایي دا حدیث د قرآن د آیات نه مخالف دی چې انک لا تسمع الموتى. جواب دا دی چې دا آیات اول خو د اسماع په باره کې دی. سنانی او سنی اردو کې اسانه راځي، ور اورول او اوریدل. د قرآن آیات د ور اورولو په باره کې دی، د ور اوریدلو په باره کې نه دی.
او دا حدیثونه د اوریدو په باره کې دي او آیات کریمه کې څه شی دی شابسي د ور اورولو ذکر دی اسماع ذکر دی او دا احادیث د سماع په باره کې او اکثر مفسرین فرمایي لکه زه تاسو ته یو حواله درکم مولانا عبدالحق الدهلوي فرمایي چې په دې آیات کې انک لا تسمع الموتى تفسیر حقانی ځان ته پیدا کوي ښه تفسیر دی په دې تفسیر کې د انک لا تسمع الموتى لاندې لیکي وایي چې د دې آیات په دې آیات کې نفي د سماع ته اشاره نه ده شوې ذکر خو ولا پځه پرې ده اشاره ورته نه ده شوې پنځپیریان بیا وایي چې حضرت عائشه د سماع الموتى نه منکره ده حضرت عائشه منکره ده نو جواب دا دی چې د حضرت عائشه خبره د کافرانو د مړو په باره کې ده د مسلمانانو د مړو په باره کې نه ده او زموږ خبره د پیغمبر په باره کې ده موږ درته د پیغمبر حدیث پیش کړی د پیغمبر د سما دارنګه د حضرت عائشه رجوع ثابته ده حضرت عائشه د خپل ورور قبر ته ورغله او داسې خطابي اشعار ورته ویل چې كنا كندمانه جزيمه حقبه من الدهر حتى قيل لن يتصدع فلما تفرقنا كاني ومالكا لطول اجتماع لم نبت معا یو څوارلسم یو دلیل برته بلم پیش کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه انبیاء ته امامتي ورکړه پیغمبر علیه السلام هم لمونځ وکړو نور پیغمبرانو هم لمونځ وکړو او لمونځ ژوند غواړي لہذا پیغمبران په خپل قبرونو کې ژوند دي کته اعتراض وکړي چې دا امامتي د انبیاء ارواح ته ورکړې شوی او اجسام پکې نو شریک نو جواب دا دی چې کدا امامتي صرف ارواح ته وي نو بیا خو پیغمبر علیه السلام امام الانبیاء نشو امام ارواح الانبیاء شو حالانکه پیغمبر علیه السلام امام الانبیاء دی او نبی روح مع الجسد توي مولانا قاری فرمای فان حقيقه الصلاه وهي الاتيان بالافعال المختلفه انما تكون للاشباه لا للارواح المنذ جسد کی روح نه کی وګوره مرقات کتاب الفضائل باب في المعراج رقم الحديث ته 15800 یو څه اعتراضات بدر تدفق نور به بس کو دي ګوره یو وسوسه ماتیان داسې کوي دا د خضر حیات نه اوریدلې ده دوی وایي زموږ د جماعت نوم په قرآن کې شته او تاسو د ډلې نوم قرآن کې نشته وایي تاسو حیاتیان حیاتي قرآن کې نشته او موږ مماتیان یو مماتي وایي قرآن کې شته ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وایي موږ مماتیان یو ماته خپل اوریدلې ده ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي او د حیاتی لفظ قرآن کې نشته نو جواب اول جواب په دې آیات کې مماتي په معنا د مرګ سره ده په معنا د ډلګۍ سره نه ده کارغان تینه نه دي مراده مرګ تینه مراده وای شوي د مماتیانو ډلګۍ خو د دې آیات نه 1400 کاله بعد را پیدا شوې ده په دې آیات ټیم کې خو نه و دویمه دا ده چې دا مروت نه دی مروت د مروت د علاقه مفتی سیف الله صاحب حفظه الله د مروت ته کنه لکه مروت نو مروتیان به وای زمونږ نوم قران کې راغلی ان الصفا والمروه من شعائر الله دا به صحیح وي دا به صحیح نه دی مروه نوم قران کې دی خو هغه نه بل مروه مراده ده دغه لکه مروت خو تینه نه دی مراده او کته وای الزامن درته زوای ما د حیاتی لفظم ګوره قران کې شته قدمت لحياتي نو قدمت تینا لري کا الله مم تینا لري کا حياتي شو قدمت لحياتي پوه شو او بل دا چې قران کې خو د فرعون نوم مشته نو چې د پنځپيري نوم پکې راغلو بل فرض نو د فرعون نوم مشته د قارون نوم مشته او د حامان نوم مشته بلکې د شیطان نوم پکې شته قران کریم یو وسوسه دوی داسي کوي مماتیان وای چې موږ پیغمبر علی السلام ته په جنت کې ژوندې وایو او تاسو ورته پس مکه کې ژوندې وایي نو دوی وایي زموږ عقیده تاسو نه بهتره ده نو جواب دا دی چې موږ پیغمبر علی السلام په روضه کې ژوندې ګڼو او روضه د جنت نم بهتره ده مماتیان وایي د نبی علی السلام په جسد په دنیا کې دی او روح په جسد مثالی کې حلول کړی دی او هغه په جنت کې دی او موږ دا جسد جنت ته داخلو موږ وایي دا جسد د پیغمبر علی السلام جنت ته داخلو نه جنت کې ګڼو چې روضه مبارکه ده یو اخیری اعتراض درته کوم دوی داسې وایي چې په یو حدیث کې راځي تاسو ته مشکات کې تیر شو لو کان موسی حیا ما وسعه الا اتباعي که موسی علیه السلام ژوندی وی نو دته به
بل څه جایز نه الا اتباعي مگر صرف دا به چې د به زما اتباع کوله. نو وایي د دې نه معلومیږي چې موسی علیه السلام ژوندی نه دی. که موسی علیه السلام ژوندی وی نو زما اتباع به یې کوله. نو معلومیږي دا چې نه دی ژوندی. ګوره جواب دا دی چې دا حدیث ضعیفه دی. ضعیفه ته به موږ ضعیفه وایو. د دې حدیث په سند کې یو راوي دی جابر بن یزید جعفي دا رافضي و. یحیی ابن معین ورته کذاب وایي، امام حمیدي ورته شیعه وایي، امام مسلم ورته وزاع وایي په مقدمه د مسلم کې. نو دغه حدیث چې پنځپیرانې پیش کوي لو کان موسی حیا ما وسعه الا اتباعي، مشکات کې شته خو دا موضوعي دی. یو راوي دی پکې جابر بن یزید جعفي. دویم دا دی چې لو کان موسی حیا، دلته د عالم الدنیا حیات مراد دی. یعنی لو کان موسی حیا فی عالم الدنیا، د فی عالم الدنیا قید پکې دی. قرینه ورته اتباعي ده. د اتباع حکم په عالم الدنیا کې دی، په عالم البرزخ کې نه دی. یو بل خطرناکه وسوسه دوی دا کوي، دا خاص ده کوي د فتاوی حقانیه مشکل خو حل شو کنه. دا فتوا چې هلته د پنځپیرانو پسې مونځ کېږي هغه د مفتي محمد یوسف فتوا ده او هغه د مودودي نظریاتو حاملو. تاسو ته فتاوی رشیدی هم دوی په استدلال کې پیش کوي. مولانا رشید احمدی گنگوهی رحمه الله فرمایي چې څوک چې وایي چې پیغمبر علیه السلام په خپله سلام اوري وایي هغه کافر دی. دا فتاوی رشیدی کې رښتیا هم شته چې څوک چې وایي چې پیغمبر علیه السلام ډایرکټ سلام اوري وایي دا کافر دی. جواب دا دی چې دا د گنگوهی نیمه خبره پنځپیریان را نقلوي. حضرت گنگوهی داسې فرمایي چې دا د تشهد والا، د التحیات والا، التحیات لله والصلوات والطیبات السلام علیک ایها النبی، دا د التحیات والا د سلام خبره ده. نو څوک چې وایي چې دغه سلام پیغمبر علیه السلام په خپله اوري نو هلته لیکلي چې دا کافر دی. ځکه چې التحیات د الله او د بنده په مابین کې د راز معامله ده. یعنی د گنگوهی صاحب خبره د تشهد والا په سلام کې ده، د قبر والا په سلام کې نه ده. صحیح ده؟ هلته داسې عنوان لګولی دی فتاوی رشیدیه کې اردو کې، تشهد میں صیغه سلام کی تبدیلی، تشهد میں صیغه سلام کی تبدیلی. نو داغه دا فتوا د تشهد والا د سلام په باره کې ده. نو حضرت گنگوهی بیا قرینه دا ده چې د قبر د سلام په باره کې هغه داسې وایي چې سماع النبی عند القبر کې د هیڅ چا اختلاف نشته. وګوره فتاوی رشیدیه کتاب الایمان والکفر او عنوان دی د عبارت زندون کا مردون سی مدد مانگنا. دا عنوان دی. ژوندي چې د مړو نه کومک غواړي. د دې لاندې لیکلي چې د پیغمبرانو په سماع کې د هیڅ چا اختلاف نشته بلکې دا اتفاقي ده. فتاوی حقانیه کې وګوره هلته فرق باطله کې دا د فرقو ذکر چې کړی دی غالبا دغلته به یې لیکلي. اوس حواله مانه مخکې تېره شوه. یو وسوسه پنځپیریان دا کوي چې آیا په قبر کې د حیات الانبیا د عقیدې پوښتنه کیږي؟ وایي دا څه ضروري عقیده ده؟ یو تبلیغي دی ورور یې پنځپیری دی. ما ته یې ویلي وه چې ما دا ورور دی پنځپیری دی، وایي قبر کې خو د حیات الانبیا تپوس نه کیږي. نو جواب اوره وهابیان هم دا وایي قبر کې د تقلید پوښتنه کیږي. نو وهابي او پنځپیري دواړو ته وایي. پنځپیری وایي قبر کې د حیات الانبیا پوښتنه کیږي، وهابي وایي قبر کې د تقلید پوښتنه کیږي. نو دواړو ته مونږ وایو چې قبر کې د نکاح پوښتنه کیږي؟ نه، دا پوښتنه کیږي چې واده دې کړی دی؟ نه کنه، بس ودونه دې هم نه کوي پنځپیریان او وهابیان. قبر کې د مهر تپوس هم نه کیږي، نو بې مهره نکاح ته هم جایز وایي. قبر کې د اولاد تپوس هم نه کیږي. قبر کې د والدینو د خدمت تپوس هم نه کیږي. قبر کې د قربانۍ تپوس هم نه کیږي. او قبر کې د زکات او حج و غیره تپوس هم نه کیږي. نو آیا د ټولو نه منکرېږي؟ نو قبر کې تپوس چې نه کیږي نو منکر یې نه. دارنګه که قادیانی وایي چې آیا په قبر کې د ختم نبوت پوښتنه کیږي نو څه به ورته وایي؟ قبر کې خو من ربک و ما دینک و من نبیک دا کیږي. نو آیا دا تپوس درنه کیږي چې ته ختم نبوت عقیده دې لرله که دې نه لرله؟ روافض وایي چې آیا په قبر کې د ابوبکر صدیق پوښتنه کیږي نو څه به ورته وایي؟ فما هو جوابکم فهو جوابنا. بس دی.